بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. دا دور چونکی قیامت تا نږدې دور دا او زیاتر انسانون پریشان ہولی دی یا دکھ درد غم بیماری یا رزق ولا مسلی دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نننا 1400 کوله مخ کی امت ته یو اسونه نسخه خیری دا څوک سره ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله اشهد ان الله على كل شيء قدير. وی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم شو دي نقل کړی څوک سره سبیدا وی نو اې دې پر بالا په بهترین رزق ور کوي اور بدایو نبی الله پاک حفاظت کوي او کما خومي ویلا اشپی بالا پاک دی بهترین رزق بندوباس ہوتا کوي او بدایو نبی الله پاک حفاظت کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو المنځنه فارغ شئ نو خایل اوس خپل سر باندې کېږ دی او دا وې بسم الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم اللهم اذهب عني الهم والحزن. نو اللہ تعالیٰ وہ اے تو پریشانی ختم کی اے تو ہر فکر اور ہر غم نہ وہ اللہ پاک تو وسطی. امام ابو بکر محمد ابن ولید رحمت اللہ علیہ په کتاب الدعاء کې د مطرف ابن عبد الله نه روایت نقل کړي. هغه فرمایي چې خلیفہ منصور ته ویراله هغه ډېر زیات غمجان مو وکړو زګت چې هغه باز کسونو هغه وفات شيو نو دی واجنه بده ډېر زیات غمجان او چپ نوستو نه زغه مو ته دا وایي اے مطرف مؤمن دې سي غم سور دا سکم الله تعالی دا غم مبني او د ازمایش مبني وروستل دا اغه لانه موسیو دا غم در مشکل د زبل چکیر نوريږي د سې څه دا ونیشته چې غزه وای هغه د برکت واجنه الله تعالی دې مو دا غم وريږي ختمي ګیردا نه سمو جواب وکړ چې امیر المؤمنین موته محمد ابن ثابت رحمت الله علیه دا خبر غری دا څ بصری کې وسیدون کا یو کاس یغه په غیږ کې میو سنو وتلو څنګه ډایرکټ دماغ ته لوړل ورسېدو اصلي زه په تکلیف کې مبتلا شو شپه او ورځ بالکل خوبي ورک شولو. نه هغه واکه حضرت حسن بصری رحمت الله علیه په ملګرو کې یو کاس هغه ته ویلو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ولدا و حضرت علا ابن حضرمی رضی الله عنه کومه دوا یلا هغه ته ویلی نه څنګه ځنګل او سمندر کیلی و نو الله تعالی هغه مدد وکړلو. هغه بیمار تاسو ته پوسو کړو الله جل جلاله ته باندې رحم وکي کومه دوا نه ته ویلو حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایلو حضرت علا ابن حضرمی رضی الله عنه یو لخر سره بحرین طرف ته وسول شو زم اغه لخر کې شامل وو مو یو صحرا ته ورسیدلو څنګه ځل کې مو ډیره سخت تند ولګیدله او مو دور ستړي شو تګي شو س د هلاکت خوف مو تا نو دی واقع حضرت علا حضرمی رضی الله عنه سولین رکوشولو او هغه دواره کوته المز وکړلو بیا ویلو یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اسقنا. نو په دی واقع څه کله دا ویلا اسمون کې ورورولو چې مرغه دی وزر برابرو هغه مو بني خو هغه برون وشولغنا تر دوره پوری ملوخي هم ډاګړلو خپل زنورو ته مهم او بوي کړي بیا مور وشو تر دی پوری څ ایو سمندري خلیج ته ورسیدلو څنګه دوره زیات جوارو څ دی ورځ نن مخ کې او نه دینه بعد دي کې چوک دخیل شوی دي او نمو دغه کې څه کشتي ملوي دلا. نو حضرت علا حضرمی رضی الله عنه دواره کو تل مز وکړل او فرمایلو یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اجزنا ته ویلو خپل دی وسلکم لګامو پړو ایونی ولو فرمایلو الله جل جلاله نما خله او دی باندې سه ناغه علا پوک په باندې پوری کړلو. ابو هريره فرمایي چې مو بو باندې روانو په خدای مده قسم وی سندي مخ په ندي مودي وسيونو کڼوي دا بالکل لمدي هم نوي شي او په دې واقع مول اختار څلور زره کسونو دا واقعیا څنګه د بیمور وریدله دا نمو په ذریعہ سره دوا وکړه او وایي الله تعالی باندې مده قسم وی س مو مغزونو کیو څو میوسه دغه غیګ نه وروته او بزیدو تدی پوری زلوړ په دیواله باندې ولګیدلو او د سړی اندیزونه کې ټیک شولو. دا څنګه هغه خلیفہ منصور څنګه وریدله نو هغه قبله طرف ته مخړلو
لګ ټیم پر هغه نمی ویلي چې د کومه غای وخت کلمات او دوی وختله به مو طرف ته متوجي شو اے مطرف الله تعالی مو غم کوم د ختم کړلو بیا غ ټیکاله وختله او زی په ځون سره کې نو ولا او مو مسر ټیکاله وغړلا انس رسول پر روایت کې چې په اخر کې دا ادم دی په دیو کې ته جهاد نو وبسه بن حضرت علی رضی الله عنه انتقال شروع مو هغه ته غسل وکړلو کفن مو وکړلو هغه بعد مقبر کې دفن کړلو دفن کې یو کاس مترول هغه ولو صدا غزمه کې خو چوک دفن نه دي شوی دا ازمکه خلق واپس روبوسی نو دا انسان کوم یو انسان دغه سمود حضرت علی رضی الله عنه دا حضرمی رضی الله نو دا ډېر نیک سړی دا نو د ازمکه خمردګون پرې دینه باری روبوسی مو ازون سره تاسو څوکړو څنګه مو دي خپل د مردا لکه کې سم ته به حرمتي وګو نو ملګرو دا فیصله وکړه سره روبي بسو نو قبر څمو کله وکندلو و مګدلو نو حضرت علی حضرمی رضی الله عنه قبر کې موجود نو ډیر زوی پرې مو وکدلو یعنی قبر نو کې سم ته نور وتل درانو واپس مور باندې خوري او چوري او مو په سفر باندې روان شولو نو دا واقعیت دي لپاره بینیږي صدا مشرونو ته علاپو خیلی دا اوس یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیمو اجزنا یا اسقنا څنګه مې در باندې اجزنا وای او بارون لګيږي یا د پیسو مسله دا هغه ځکه اسقنا وای د دوره کو د نفل نه بعد علاپو ویتو مسله حل کړي چا هغه ته پریشانی دا کور کې بیتفقی دا کروبور نشته دا قرضی دي در باندې یا نور د څه مسله ته پریشونه دور کو د نفل نه بعد دا کلمات وای او بیا را پوک نه غدو وړي حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد و فرمایلو څکلا تاسو کې چوت هم یا غم روشي یا تنګی روشي هغه د پکور داغه څنګه دا د وای الله الله ربي لا اشرك به شيئا دا د و پیری وای الله تعالی بو ایتو غم بالکل ختم کی عمر فاروق رضی الله عنه روایت ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ستایو سړی په مصیبت کې وګوري ړوند ان شاء الله ګورد بلډ پريشر مریض ده شوګر مریض ده یا د څه څنګه کې یو عیب ده تو وکتلو دا دوی الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا نو مرګ سوته پرې بو تو هغه مصیبت او هغه بلون الله په حفاظت فرمایي خدا دو په ځړ کېل څچوک بیمار ده څنګه بیږي کم از کم هغه مخ کې تیز ونه څنګه زړه ته دوک ونه رسیږي څاوري او باندې خفا نشي دنه نو دوغونی هغه دوغونی ال څکوم روایتونو کې راغلي دي حضرات انبیاء کرامو تعالی په خیر دي دی هغه دوغونی دي یا قران پاک کې راغلي دي دا نوم نه دوغونی ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دا د وشولا یا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اندانومنا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار يا ربنا اهدنا الصراط المستقيم يا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين دا نمبر دوغونیل قران پاک کې راغلي دي یا صحابه کرامو کړي دي یا انبیاء کرامو کړي دي اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا دا نمبر دوغونی اللهم اني اسالك الصحه والعفه والامانه وحسن الخلق ورضا بالقدر يا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة دسي دوغوني کول الله بوګ نو خپل نو دسي دوغوني الله جل شانو ډيري زرک بلوي څو زینه دسي دي څو وختونه دسي ځخ ټیم کې ته دوغوني غوړي الله تعالی زرک بلوي لکه ملتزم سره په مکه مکرمه مدینه منوره کې میزاب رحمت لوندي کعبه کې نن زمزم کوی سره صفا مروه کې څکل سعی کوي مقام ابراهیم سره عرفات مقام کې مزدلفه کې مینا کې کله شیطانون ولی دغه زینو کې الله پاک دوغونی قبلې مسخوتان شپې څملې تهجد ټیم کې خلک خو بیولي تر چک شي او زون عجز جوړ کی مسكين جوړ کی الله پاک نو دوغونی غوړي ویلي سدي واخې دی الله پاک رحمت اول اسمون تر کوشي الله تعالی په خپل باندې دی چې څوک شته مور غوښتي ولا څه دی هغه دوه قبول کو څوک شته مور دی غوښتي ولا څه ته زو ویر کړه وکم څوک شته مور دی مغفرت ولا څه هغه موف کو شب قدر کی الله پاک زیات دوغونی قبلې زکه دا شپه الله پاک ته د زرو میاشتونه زیات خواخه دا په دې کې اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني دا د خصوصا وخت په کو دي میدان عرفات کې ځکه نوزل حجاوي
دې وخت کې دوغونی قبليږي جمعې په وخت کې جمعې پوری دي بعض علماء دوره پر فرمایي چې ورته سبعي المزوشي تر مسخوتان نو وخت پورې ټول وختونو کې دوغونی قبليږي بعض علماء چې ناڅ د خطبه شروع شي د جمعې ولا او سلام اړولو ټیم پورې د ټیم کې دوغونی قبليږي بعض علماء چې جمعې پورې چې مزدګار نه ونی چې مخمل منځ پورې دوغونی قبليږي اندانو منا اذان توشي دینه بعد دوه قبليږي میدان جهاد کې دوه قبليږي څکلا مجاهدین صف کې ودرېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوا شیونه د سي څنګه د الله په دربار کې نه رد کیږي یعنی واپس کیږي نه یو اذان نه بعد دو یو دی جهاد په واقع څخه کله صف بندي وشي جهاد ته خلک تیار شي دی وخت کې دو اذان او د تکبیر په مانځ کې کومه وقفه ده یعنی اذان وشي المنځ ټیم ودریدلو پوری دی ټیم کې د کومه وقفه ده 15 منټ وی 20 منټ وی نیمه غنټه وی کومه دو وغوړي اده ولا جل شنو قبلي رد کیږي نه او چونکی متزغو دانو من یو المنظور ته متروشو جامع ته یو منټ سپوتی بس بغړې ګورو صوت په صوت نه دو کو نو څه دورو بیلوي نه په کوته ست موکا غنیمت وګڼي سدي ټیم کې الله پک دوغونی قبلوي ته خدای د شکر د زورولو جامع نه دی وروړه دو کوي ته خو خوده موکا دې کړل خپل مشکلات خپل پریشانی په لابه ختم کی همول خلک روشي چې مدد صوت په صوتي استاد ټیم پرانه ده کله مولا غړې ورسره نا د سینې کول په کول بلکې دوه ته کنسل په کور دي اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره رمضان المبارک خصوصا د رجمودي په ټیم کې دوه قبليږي فرض المسلم څوړي دوه قبليږي سجدي په حالت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي س الاپوک ته بندا ډیر جوړ نشدي وي کومه دوه وغوړي الاپوک کې قبلوي دی واقع خاطو غختل په کور دي او څکله یو بندا خو مصیبت کی وی انتهایی رنج غم دغ درد کې مبتلا وي دی وخت د وغوړي الله په کې تقبلوي کله چې د ذکر د فکر دینی مجلسونه وي علما ول مجلسونه منعقد وي ازو کې د وغوړي الله په کې قبلوي او څکله قرآن په ختمه وشي دی ټیم کې کومه د وغوړي الله په کې قبلوي نو بس افسوس خبره دغه ده سنن لکه څنګه یو سړی ته جنگ کوي هغه لپاره اصلحات تو پاک او مزایل رکټي څوره بهترین اسلحه دورې ته ورشي کوشش کوي اندانو نه مسلمان څخه کله مصیبت کې غم در تکلیف کې گیروي هغه لپاره بهترین اسلحه هغه دوا ده اوس کې ته په کور کې بیماری رولا فورن دوا وکا جګړې روغلې فورن دوا وکا پریشانی رولا فورن دوا وکا زواینه فرمونه ده دوا کوا او کور کې نور د څه حالات رولو کوربور نشته ده ودن نشته ده بچای نه کی نرینا اولاد نه کیږي ټینشن ده شوګر ده بلډ پریشر ده بیماری دی فلیج ده اٹیک ده تا ټول الله وروستلی دي او الله څنګه خدمت الله یې اندسي خدمت څنګه نه ته وغوړي او دی غوښتنه ته دوا یې لشي نو دوا زون دی پاره یو بهترین اصلحه جوړه کې الله پاک طرف ته په دی وخت کې توجه وکړ دا خصوصا اسلامی ممالک دی پاره سړی دوا وړي چې الله ته دی اسلامی ممالک حفاظت و فرمای پاکستان دا افغانستان دا عراق دا فلسطین دا چچنیا دا بوسنیا دا سعودي عرب خلیج ملکونه دي مسلمانان دنیا کومي خطي کې هم دي سنرینا دي کزنانا دي ټول دې پر خصوصي وګونی غوښتل پکور دي نن کفر ټول په یو طرف باندې دا ایمو مسلمانان استمروي او مسلمانان غریبان 15 لاس روپے وغلی او د خپل د مسلمان به عزت دې پر هغه هر څه باندې ورتیر دا نه دی واجب کوشش دا کول پکور دي چې الله تمو بزو استعمال ما کې شر کارونو کې استعمال ما کې خدای خیر دې پر مې استعمال کې بد نظر خلکو بد نظر نه موصله کې شریر خلکو شر نه موصله کې علماء په کې عادت کې صحیح رهنمایي وکي او شر صدر راته وکي نن شیطان مو ته خبره مشکله کړی دا پردیس دا علماء ټیک دي دا علماء غلط نه د خپل علاقې علماء ته پیژندي کم از کم دا علماء سره هر ټیم رابطاوي نو ستپوستوي انټرنیټ او فیسبوک او دا علماء نو واسره واسه زون ستل بکوري چې نه پیژندي کله پنځپریون وی کله بریلیون وی نه د سنوي زموږ سو خطا نشو خو نه شو ګمرا نشو دور مسلې سمنی کړي خو خلکو سره تعلق لرو او خو خاندانونو سره تعلق لرو د سنوي سوالدین ما سبو قیمت پر دې موته دی واجب نستګی ټیټی نشي نو خپل علماء سره ربط سته ګوره کینا کاز بغض لنه وبسه د دې وخت د باد هوونه زون وسته د سینوي سده علماء په مخالفت کې روشو ژوندۍ مو بربادي نشي دا اصل خلق دا الله تعالی دغه نیک صالح دیندوري علماء مو دي پر ډیر وخت دي پر شمدي لري او تو مو د الله پاک او علماء سره منسلکی څنګه دي تو د مو د عزت د حیا د ابرو د شرم د ملک د اسلام حفاظت کوونکی او علماء سره د الله پاک د متو تعلق پیدا کی الله دا موته دا خبر باندې عمل کول توفیق نصیب کی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.